ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه یو مضبوط ترین آیات د حاجاتو دپاره، د مسایلو دپاره، د مشکلاتو دپاره دا یو آیات دی، خو دا محترم علماو ذکر کړي دي. علما فرمایي چې دا دومره مضبوط آیات دی چې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه به هم دا آیات چې کله تلاوت کو کنه نو د هغې نفس هغه شهادت ته ورسېدو، یعنی شهید کړی شو. نو دا ډېر طاقتور آیات دی. فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. محترمو، فسیکفیکهم الله، الله تعالی د انسانانو دپاره کافي دی. کم انسان چې دا وظیفه په اخلاص او توجه سره وکړه نو د هغه دپاره به الله تعالی کافي شي، او زمونږ دپاره خو الله تعالی کافي او شافي دی هم. محترمو، د الله تعالی هم او تاسو باندې په لکونو په زرګونو غټ غټ احسانات دي، اکرامات دي د الله تعالی را باندې. هغه محترمو حق دی چې موږ د الله تعالی عبادت د الله تعالی دپاره وظایفو د وکړو په صحیح نیت سره، په اخلاص نیت سره یې وکړو. اخلاص نیت څه ته وایي؟ چې په داسې طریقې سره، داسې په اخلاص سره یې وکړو چې په هغې کې یو خو د الله تعالی شریک هم ونه ګرځو، دویم دا چې په داسې یقین او توجه سره یې وکړو چې هغه فسیکفیکهم الله، هغه الله زما دپاره کافي دی، وهو السمیع العلیم، چې هغه ښه اورېدونکی او علیم ذات دی. په پټو سینو باندې الله تعالی قرآن کې فرمایي که نه، وي ستاسو په سینو کې چې کوم پټ رازونه دي په هغې هم زه قادر یم. نو که ما تاسو دا وظیفه په صحیح نیت سره وکړه، په اخلاص سره، په توجه دهان سره، سوچ سمت سره، علماو ذکر کړي دي چې الله تعالی به د مسلمانانو حاجاتو، د نارینهو حاجات، د زنانو مشکلات، بیماری، غمونه، قرضونه، تکالیف، ویزې، محبتونه، هر یو څیز به راته الله تعالی په احسن طریقې سره، ښکلې طریقې سره وفرمایي. نو دا وظیفه تاسو خامخا انشاء الله نن وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دغه ټول مسافر کامیاب کړي. هغه تورسرې زنانه چې موږ سره را کمنټ کوي، موږ ته وایي چې موږ ته دعاګانې کوه او زموږ رښتې مسلې دي، الله تعالی دې د ټولو زنانو تورسرو ښکلې ښکلې رښتې وفرمایي. کوم ځای کې چې زړه غواړي، څنګه چې زړه غواړي، الله تعالی دې هغه رنګ ورته رښتې ورکړي. او هغه نوجوانان چې بهر ملکونو کې موږ ګوري، یا امریکې نه ګوري، یا په سعودي عرب کې ګوري، هر ځای نه چې ګوري، الله تعالی دې د هغوی زړونه د خپل محبت نه ډک کړي. الله تعالی د هغوی په زړونو کې الله تعالی ډېر قوت او طاقت واچوي. محترم مسلمانانو، زموږ وظیفه د الله تعالی د کلام یو آیات مبارک دی او ډېر مضبوط آیات دی. مضبوط په دې دی چې په د کافي کېدو، د شافي کېدو دپاره د آیات دی. د هغه ذات آیات دی چې هغه سمیع دی، لیدونکی دی، او علیم دی، پوهه دی. نو زما ستاسو په حاجاتو هم الله تعالی پوهه دی، زما ستاسو حاجات الله تعالی ویني، او الله تعالی په قدرت هم لري چې دا حاجات الله تعالی زما ستاسو پوره کړي. خو الله تعالی د څه مصلحت د وجې نه د انسان حاجات نه پوره کوي. بعضې وخت کې یو مشکل الله تعالی د څه مصلحت د وجې نه په انسان باندې راوستلی کړي. لکه علما کرام فرمایي مفهوم یې داسې دی چې انسانانو باندې د دوو وجو نه مصیبتونه راځي او د حاجات نه پوره کېږي، د دعا نه قبلیږي. دعا خو اکثر د حرامو د وجې نه هم نه قبلیږي، چې انسان حرام خوري، حرام اوري، حرام ګوري، حرام وی، حرام خېټې ته داخلیږي، په حرامو ګرځي، حرام په لاسونو یې ګټي. نو دغه طریقې سره د دعاګانې هم نه قبلیږي او د حاجاتو. نو محترم، یو د حرامو نه ځان بچ کړئ. صحیح شو. حرام هر هغه څیز دی چې د الله تعالی حرام یوازې دې ته نه وایي چې چا نه دې غلا وکړه، چا نه دې ډاکه وواله، دې ته نه وایي حرام. حرام دې ته وایي چې کتل، لیدل، اورېدل، تلل او ویل، یعنې دا ټول حرام کې راځي. د نامحرمو سره خبرې کول، نو دې طریقو نه ځان وساتئ. دویمه خبره دا ده چې بعضې وخت کې د انسان په یو څیز کې خیر نه وي. تاسو ګوره په دې خبره ځان پوهه کړئ.
خو ته یو رشته غواړې او وایې چې ما دا رشته وشي، نو ته د الله نه زیات پوهه یې؟ نه مونږ نه یو پوهه، مونږ خو الله تعالی مونږ له عقل راکړی دی، خو دومره علم یې نه دی راکړی څومره علم چې د الله تعالی سره دی. مونږ خو وړوکی شان دماغ دی، وړوکی شان ذهن دی، نو مونږ د خپلې ښې او د بدې نه نه خبر. لہذا چې کومه رشته ستا نه کېږي او تا ډېر کوششونه وکړل، وظایف دې وله وکړل او باوجود د هغې نه نه کېږي، نو هغې باندې ګټه کېده او خپل تعلق د الله تعالی سره برابر که. الله ته وی الله ماله بهترین رشته راکړي، بهترین همسفر ساتي راله د زندګۍ راکړي. دویمه دا که ویزه دې نه کېږي یا بل یو تکلیف دی هغه سر ته نه رسي او تا وله ډېر وظایف وکړو، نو په هغې ګټه کېده. او الله تعالی د خیر معامله غواړه، خیر ترې غواړه، خیر. دا وظیفه په تاسو 111 مرتبه کوي، 111 مرتبه، 111 مرتبه د ماسخوتن د مانځه نه پس به یې کوئ، پوره توجه دهان سره، پوره یقین سره چې انشاءالله الله تعالی به زما حاجات پوره کوي. دا وظیفه به تاسو نن د شروع ورځ ده، د یوې هفتې پورې به یې کوئ، را روانې هفتې دې ورځې پورې به دا وظیفه تاسو کوئ او په دهان او سوچ سمه سره به یې کوئ او هغې نه پس به الله تعالی نه دعا غواړئ. خو دې وظیفې نه مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي دا به تاسو خامخا وایئ چې الله تعالی دا وظیفه قبول او مقبوله وګرځوي. موږ ته هم ډېره دعا